میر احمد نیکه غالبا دا څلور زامن وو چې یو ملک دین، یو کمبر و یو مرخان و یو متخان. غالبا دا څلور وروڼه ورسره وو. دا دوه چې کوم وو ملک دین او مرخان دا سره شول په حساب باندې، و کمبر و متخان دا سره شول، متخان خیل چې ورته وایي دا سره شول. و دغه متخان خیل نه بیا په هغه کې بیا تپه جوړه شوه چې وانګري ورته وایي. و وان چې کوم ده بیا په تپه یا په ورورګري کې شو، په دریم ورور کې شو، په دریمه ګټه تاوان کې شو وان چې هغه غولولی شي. نو دا د دغو داسې مختصر غوندې و د ملک دین چې کوم مرخون هم هغه تپه ترې جوړه شوه، مرخون خیل چې ورته وایي هغه تپه ترې جوړه شوه. بیا درې تپې چې کوم ده ملک دین هم شو، درې تپې کمبر هم شو. و کمبر او ملک دین چې کوم وو دا بیا د میر احمد نیکه زامن وو. بله خبره دا وه چې د شلوبر تاسو پوښتنه وکړه، شلوبر چې څومره موله مشرون تاریخ پاتې شوی دی، و تاسو به ووایو چې څنګه تاریخ ته پاتې شوی دی. سړي سوچ کې روڅي و مخکې نه ته وویل چې غلطۍ به کیدای شي وي یا به نه وي، بس تاسو به اورېدونکي کسو ایمو اصلاح به هم وشي، د خلکو اصلاح به هم کې وشي، و د امو کشرانو لپاره د تاریخ په کار هم دی. څوک دا شلوبر څه چې یاره دا څنګه ورور و، دا څنګه ورور و، دا څنګه ورور و، داسې فضول خبرې دي. شلوبر چې کوم دی 1917 کې مو سره یو خط پروت دی د ځمکې اخیستو خرڅولو کې، و د مون د پلار نیکه خواجه امیر نومېده، هغه لیکلی دی. و هغه لا چا لیکلی چې مو یو بل دغه وریاره وه، هغه انګریزانو په اوج کې وه، و نایب سبادار و، هغه خط کتابت زده کړی وو، د ولډر په هغه یې لیکلی، مو سره اوس هم پروته، که څوک یې کتای شي. زه داسې نه یم چې زه بغیر ثبوته خبره کوم. نو هغه کې چې دا ځمکه مو د پلار نیکه اخیستې وه، په هغه کې دغه غوندې یې ولیکل، په هغه کې شلوبر پیرالخیل ګواه پلانی شلوبر پیرالخیل محمد افضل پیرالخیل ګواه شلوبر یې پکې ورکړي. نو دا غالبا چې 1910 نه ویري د خلک ولته اباد شوي وو، غورې سره دغه رشتې وې برکمبر ولې شلوبر. دا شلوبر څه له ورته وایي، د شلوبر له په دغه شي کې داسې وایي که نه چې دا به یې لر لګل د ملک دین سره چې کله مو دا بدې راتلې، نو دا به یې په تپه باندې شل لګل. نو وویل چې شل بار، نو د ایک شل بار نه چې کوم دا شلوبر بیا جوړ شو. و دا شلوبر بیا په تپو په شکل کې روغی، بیا چې کومه تپه کمه وه لکه وان پکې کم وه، ډېر وان پکې کم وه. نو د وان نه چې کوم بیا پیرالخیل غالبا و سلیمان خیل دا په وان کې دي په شلوبر کې، ځکه چې هغه کمي یې په هغه تپو ور پوره کړله، و هغه کمي یې په دو چې کله پوره کړله، نو شلوبر قوم یې بیا غونډ جوړ کړه. و هغه پهچان نن هم زه شلوبرو له دا تور کوم، خیر ډېر خلک به په بد مني چې خپل پهچان یې چې کوم دی دا په یو پردي خوره کې د شلوبر په نامه یا لر کمبر په نامه باندې جوړ کړله. نو دغه د تاریخ دغه شانتې وه. دا بعضې خلک داسې ځانه خبره کوي، دا بالکل صحیح هم نه دي و نه ټیک دي. څوک څنګه څه رنګ ورکوي، څوک څنګه ټیک ده. په شلوبر د مو سره په باره بوړه کې هم باقاعده ځمکه شته، خپله عیسایي شته، په لار په ډونګا و درپیر و دغه ځایونو کې باقاعده خپله عیسا او خپله ځمکه یې همدغه شانتې بیڅه سره یې بوړی دغه ځمکه وارث یې دي، و په یو قوم په حیثیت باندې په پردي کې په خلکو باندې، بلکې په قبایلو کې، بلکې زه به دا وایم چې خیبر پښتونخوا کې یو ځان په وپېژندله.